بل حدیث مبارک کے راضی بہترین انسان کم یو دی دا تپوس با دا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو چے دا اللہ خوگ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ستا پا امتیانو کی بہترین سوک دی نو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ستا تا دے سوال جواب کئی فرمائی خیرکم بہترین پتاسو کی اغا کستے چی اغا دخپلی کور والا دا پارا غوری و اغی سر احسان کئی دا اغی دا پارا غوری نرمی ور سر کئی خپلی خزی سا نبی علیہ السلام فرمائی دا سڑے پتاسو کے غورا د خزی او د خاون په یو بل باندې څه حقوق دي زمونږ استاسو دین خو ښایسته دین دی یو خبره نه ده پرېښې او مونږ ته الله جل جلاله او امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم دا خبرې تشریح کړې ده او واضحه کړې ده راته او راته ویلي دي الله جل جلاله لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه چې زندگی تیرے نو زما د کلی محبوب صلی الله علیه وسلم زندگی مطالعه کا الله وی د غشانه تیرک نمونه ده پکې زما د محبوب صلی الله علیه وسلم په زندګۍ نبی علیہ السلام فرمایي د خزو سره نرمی کوي د خزو سره او خزی به د خاوند د حقوق خیال ساتي نبی علیہ السلام فرمایي کله چې زنانه 15 وخت منځ کوي وصوامت شهرها او روجی نیسی واحسنت فرجها او د خپل شرمګاه حفاظت کوي واطاعت بعلها او د خپل خاوند تابعداري کوي دا سلور کارونه چې کوي او په کوم زنانه کې دا خبرې ای نبی رسول سلام فرمایي دې زنانه ته اختیار دی دا چې د جنت په کومه دروازه باندې ننوځي ننوتې شي وګوره آسان دا سلور خبرې د زنانه ځان کې راولي دا سلور خبرې او کوم خزو چې تابعداري د خپل خاون کړي ده د خپل خاون الله جل جلاله هغه خزو ته لوی مقام ور کړي دي لوی شرف ورته ور کړي دي لوی عزت ورته ور کړي دي ښا راول وعید د هغه چا ووري څوک چې د خپل خاوند تابعداري نه کوي علی رضی الله تعالی عنہ فرمای زد امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم خال عالم او ما سره د حضور پاک صلی الله علیه وسلم لخت جگر حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها وا مونږ رالو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم ملاقات تا مونږ چې وکتل رحمت عالم صلی الله علیه وسلم جړل علی سے فرمای ما وی یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ولې جاء وی ما ته و فرمایل چې زه پشپه د معراج باندې کله لاړم او د الله سره می ملاقات کو نو ما عذابونه لیدلې دي دا عذابونه می سزنانه په عذاب کې لیدلې دي نو داغي عذاب را ترامخه تشوزه پجړا شو حدیث مبارک وګد دی زته صرف دو خبرې رالم علی سے فرمای س عذاب دی زما محبوبہ امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم ورته فرمایل یوم دا عذاب ولیدو چې زنانه زوړند وي د وختونه په جهنم کې الټا او دا دماغ داتی را روانو او بیدل لاندی دویم زنانه ماولی ده چې د جبې نه زوړنده وه او په عذاب کې مبتلا وه حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها تشریف فرما ده زر پاسې ده ودرېده وی زما بابا جان دې زنانو ته چې د عذاب ملاوېدو دا ورته په څه باندې ملاوېدو دا خو راته ووایه که نه امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ای زما بچیه وی دا لومبۍ زنانه چې کله ما ولیده
چې دا د ویښتو نه ځوړنده ده په جهنم کې. دا به چې کله د کور نه بهر وتا بازار ته بتلا یا به څه حاجت د پاره تلا دی به په سر باندې لوپټنه اچوله دا خپل ویښته پردي نارینه ته ښودلي دي د هغه نظر پې لګېدلی دی د هغه نظر پې لګېدلی. زنانو ته درخواست دا دی چې په کور کې م ناستي دا به سر پټوي دا به سر پټوي. هغه کور ته پرشتې نه راځي په کم کور کې چې د زنانه ویښته ښکاري. د زنانه ویښته عورت دی نری لوپټه باندې م کار نه کېږي. پیړه لوپټه به زنانه چې خپل ویښته به پټوي. حدیث مبارک امام ترمذی رحم الله حدیث مبارک ذکر کوي جنتیان به په جنت کې هر جمعه بازار ته ځي. په جنت کې به بازار لګي خلق به پاغي کې د الله جل جلاله دیدار کوي. دیدار الله به کم مؤمنان او مسلمانان چې الله جل جلاله وویني داغي په حسن کې هغه کې به نورم اضافه راشي او خسته بشي. چې کور تراشي بی بیان به پیژني نه دومره به خسته شوي. الله دې په دغه خلکو کې موږ شامل کړي. د جنت بازار او د الله دیدار د الله دیدار. علما فرمایي وی تدې حدیث نه معلومیږي دا چې زنانه د جنت په بازار باندې من دي د جنت بازار ته بنشي. زنانه د دنیا په بازار کې سکه د دنیا په بازارونو کې زنانه سکه تغبه پټ بابا تلار شي چې زنانه د لاس په لار باندې لاړ شي. ته د جنت په بازار باندې منای د دنیا په بازار کې تسکه. حضور پاک فرمایل ودا زنانا چې د ویښتو نه ځوړنده وه دې د خپل ویښته نه دي پټ کړی ستر به نه کوم. حضور پاک صلی الله علیه وسلم او فرمایل وی دا کومه زنانه چې د ژبې نه ځوړنده وه د ژبې نه دې زنانه به په دې خپله ژبه باندې خپل خاوند ته تکلیف رسو تکلیف به ورته رسو. څوک چې خپل خاوند ته لکه جوابونه کوي کمه ښځه او نافرمانی کوي حدیث مبارک کې راځي د اسمان نه پې فرشتې لعنت وایي. دغه زنانه لعنتي ده. مشکات شریف کې حدیث مبارک دی کومه زنانه ته چې خاوند आवाज وکړو د پاره د خپل حاجت او دارانله په دې کې شپم تېره شوه. حضور پاک فرمایي د الله د نبی صلی الله علیه وسلم د زبان مبارک الفاظ دادي دغه زنانه باندې د سحر پورې لعنت وري لعنت پې وري. که یو زنانه ټول شپه تهجد وکړي ټول شپه تهجد وکړي ټول شپه او دا وایي چې ما الله راضي کو او تدې نه خاوند خپي قسم دې کتا نه الله راضي شي قسم دې کتا نه الله راضي شي په دې تهجد باندې درسو پورې چې خاوند نه راضي کړي خاوند دې نه راضي کړي. نبی علیہ السلام فرمایي دا کوم زنانه چې زوړند و د ژبې نه دې په دې خپل ژبه باندې خاوند ته تکلیف رسولي خاوند ته تکلیف رسولي. د دې د وجې نه چې کله مور ابي وفات کېدا حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها خپل جامې ځان ته راجمع کړې وي. د خپل خاوند د حضرت علي رضی الله تعالی عنه جامې ځان ته یې وي د حسنین جامې ځان ته مخې ته یې وي او لګیا و جامې انزلي. حضرت علي شیر هدا رضی الله تعالی عنه په دروازه باندې رادننه شو دې ته وي سکه وی جامې انزما وی زما د مرګ ګوره پته نه لګي علي زما د مرګ پته نه لګي. وی څنګه وی ما بیګا خپل بابا خوب کې ولیدو بابا ما کر تشریف راوړو ګرځیدو ما ورته بابا سګوري راته وی چې بچی زه تا ګورم ما داغه خوب تعبیر دا وباسو چې زبنن وفات کېږم زبنن وفات کېږم. حضرت علي رضی الله تعالی عنہ ورته فرمایي وی ګوره تا باندې تبم د بیمار امي دا جامې ته مینځه وینا ستا په ما باندې حق دی
ستا په ما باندې حق دی ستا د بچو په ما باندې حق دی په دغه ورځ باندې په ورځ د آخره کې په ورځ د آخر کې دا ورځ چې کله په ختمېدو شوه د مور ابۍ ته به سیوا شوله کله چې وفات کېده وی فرمایل حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ته وی زما خواله راشه چې کله راغی تشریف یې کېښودو ورته وفرمایل وی ما ته بخښنه کوه ما تا سره زندگی تیره کړه که ته ما نه بخې ما الله نه بخي ما ته بخښنه وکړه حضرت علی صاحب ورته وفرمایل دا ته څه وې تو خو د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم د زړه ټوکړه یې ما ته به خو بخښنه ته کې ما ته به ته بخښنه کې بیا وفرمایل وی چې کله زه وفات شمه وی زما په جنازې به د پاسه یو کپړه واچوئ خو هغه کپړه به داسې اندازه کې واچوئ چې کتونکو ته دا پته نه لګي چې د دننه کپړه کې کومه زنانه ده چې دا د وجود نه غټه ده او که نری ده دا هم چې په زنانو باندې چې وفات شي دا کم صادر پې اچو دا د مور ابۍ نه دا خبره را شروع شوې ده د حضرت فاطمې رضی الله تعالی عنها ستر او پردې دومره وا د الله نبی صلی الله علیه وسلم ورته وعیدات بیان کړي دومره ستر او پرده به کوله خپل جامې به نور ته نه خورولي نور ته به نه خورولي دروازه به نه خورولي د شپې به خوري سپوږمۍ ته به نه کتل ویا سينه چې زنا پردي نارینه ورته کتلی او زم ورته وګورم او زما او داغه نظر ملاوي نه به کتل نه به کتل کله چې ورځ د قیامت شي الله جل جلاله به اعلان وکي اے جنتیانو تاسو سترګې پټې کوي الله ولی نن زما د محبوب صلی الله علیه وسلم لور حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها جنت ته داخلي دنیا کې ډېر ستر او پردا ژوند دې تیر کړی دی ډېر د عزت ژوند دې تیر کړی دی تاسو نن سترګې پټې کړئ هغه جنت ته داخليږي چې په هغې باندې ستاسو نظر پرې نه وشي جنتیان به سترګې پټې کړي ښه موره به یې به جنت ته داخله شي موره به یې به جنت ته داخله شي نو موره به په وخت د وفات کې د علي صاحب نه بخښنه غواړي پته ده ورته چې د خاوند حق ډېر زیات دی د خاوند حق ډېر زیات دی ښه ښځه به د خاوند سپکې نه وایي ښه سپکې به یې نه وایي دا به نه وایي چې کور ته سره وړینه او په والو یې مړه کړم او پلار ته به دا نه وایي چې دا ته زما په روټۍ باندې تنګ دا دې چا له ورکړې او دا دې لا څنګه سړي له ورکړې او سړی به د حد نه تجاوز نه کړي زندگی چې تیرې د قرآن او د حدیث موافق به تیرې دلته خو تعالی یو کس خپل لور خور درکړه خو ته به پې ظلمونه نه کې چې وی وخت یو کور ته وشړې چې کور به ناستی او زه ته زما په نکاح کې یا دې تا سوکو کی یا دې ته چا کره لاړه شي نن خو ستا قوت دلته شته طاقت ته شته تپوس به وکړي هم در سره نشته دا غیر وز چې کله وفات شي او قبر کې دې کېږي قبر کې دې کېږي څوک نه ښه توره تیارې تا نه به الله بیا تپوس وکړي کم کور کې چې موافقت محبت د ښځې او د خاوند نه او اتفاق نه په هغه کور کې لکه برکت هم پکې نه ښه ته به وې څنګه چې څوک د ښځې خیال نه ساتي او روزانه ورسره جګړه کوي نو ښځه وایي چې دله کم نقصان ورکړي نه غوړي ډېر استعمالي کلی پکې واړئ ورګه چې برابر دی کم اوړم ډېره لګي کلی په پویواله باندې خرڅ کړي او کلی سپو ته واچي برکت په هغه کور کې نه ښه اتفاق مینه محبت باندې الله خوشحالېږي مینه محبت باندې ځکه الله جل جلاله فرمایي دا بیبي چې دا ستا په قید کې ده دا ستا په قید کې ده دې سره احسان وکړه احسان ورسره وکړه ښې خبرې ورسره وکړه علما وایي محبت د ښځې ډېر دی که د سړي ډېر دی وی د ښځې محبت ډېر دی ښه د ښځې محبت ډېر احمد علی لاهوري رحمه الله یو لوی ولی تیر شوی او زمونږ د تاڼې باباجي رحمت الله علیه ته د استازو په تفسیر کې
لوی ولی او هغه د دارالعلوم دیوبند نه فارغ و فرمای چې ما کله احمد علي لاهوري فرمای ما چې کله دارالعلوم دیوبند کې سبق وی یو سیټ راغی سیټ دارالعلوم دیوبند ته او محتمم د دارالعلوم دیوبند ته وی چې زما لور د پکور کې او هغه چې ما عالم ته ورک دا چې سړی ته مې ورک چې هغه نه کمل او دیندار نظر اغلی ما او زه چې راتلم پر راتلو کې ما هغه ځکه یو لیکلی دو او زما ډیر خوښ شو نو تا هغه ته وایا چې زما د لور سره نکاح وکړي محتمم د دارالعلوم دیوبند فرمایل ټیک ده اچ کله ورغه احمد علي لاهوري رحمه الله التوالان محتمم صاحب راغوښتو ورته وی دا سیټ صاحب راغلی دی او دی و چې زما لور ده نو ته په نکاح علي او ورته صاحب زه خو ډیر غریبیم او مور او پلار مې سکان دی او ما ایمان راوړی دی او زما خو کورم نشته دا ستوګنې ځای مشتانه نه د خوراک څه پروګرام شته زه دې ته نیمه تیار هغه سیټوي زما لور ته صرف ته غاړه کیده هغه به تا سړه روټۍ خو سړه روټۍ بر سره گزاره به در سره حضرت فرمایل ټیک احمد علي لاهوري رحم الله فرمای زما د واده پر ورځ باندې زما یو جوړه وا او هغه خیره نه وا جوړې نورې نه وي حسن خاني ته نه او ته خپل جوړه می پاکوله په هغه ورځ باندې باران شو وریاز وا کله چې زما نکاح و زه په لمدو جامو کې ناستو زموږ مشرانو داسې وخت تیر کړی دی کله چې نکاح وشوله وی کور کې به د خوراک سره کله به مال کې سره روټۍ وخوړه کله به سړه روټۍ راوړه په اوبو کې به پسته کړه او به مې خوړه هلکه اوس رواج دا دی چې ناوې په عمر ورځ باندې کور ته ځي د هغې وخت رواج دا نه وی زما کور واله 2 میاشتې پس خپل پلار له لاړه ملاقات له پلار ورته بچې خاوند دې څنګه دی نرمی در سره کوي او کنا او اخلاق یې څنګه دي وی زما ښځې ورته وي چې بابا ما به خو مخکې خبره اورېده چې جنتونه دي او د جنتونو طعامونه دي هغه ما صرف اورېدلي وو بابا دې عالم ته چې زه واده شیم ما هغه جنت په خپلو سترګو باندې ولیده شکرګزاره وه ډېره حضرت فرماوي د هغې د وجې نه ماله برکات الله دا راکړو زه الله احمد علي لاهوري کړم د کشف خاوندی کړم یو کرت ورته کس راغی وي صاحب دلته 2 جنازې دي او تاسو به کوئ وی احمد علي لاهوري رحمه الله سر ښکته کړ وی فرمایل هی افسوس دا یو کس جنتي دی او دا یو جهنمي دی کسان حیران شو وی دا ته څه خبرې کې تا ته څنګه پته ولګېده احمد علي لاهوري رحمه الله ورته وفرمایل وی ما وی او تاسو معلوم کوي اوس کسانو چې کله معلومات وکړو دا 2 کسان کم چې وفات شي یو په اکسیډنټ کې وفات شي او شهید شو یو کس ځان په خپل پانشي کړو صاحب د کشپو بیبي د کور د مینې د محبت او برکتی او شکرګزاره وه دلم الله جل جلاله د هغې د وجې د عبادت توفیق ورکو یو کرت یو مسجد ته راغی یو سیټ بللی وي زموږ مسجد ته راشه موږ جوړ کړو 2 رکعاته نفل پکې وکړه څنګه چې احمد علي لاهوري رحمه الله راننوت وی فرمایل کاش وی ډېر ښکلی مسجد دی ډېر مزیدار مسجد دی خو چې په حرامو پیسو باندې نه و جوړ شوی نو ډېره بخه وه خلک ولاړو سیټ صاحب ته ووي ځان دې په عزته کوو که نه ده خو ووي چې دا ستا مال حرام دی هغه ووي او زما مال حرام دی دا چاته پته نه وه دا جومات ما د سود په پیسو باندې جوړ کړی دی نن احمد علي لاهوري رحمه الله ته الله کشف وکړو صاحب فرمایي الله چې زه د کشف خاوند کړم دا د پاکې بیبي د برکت د پاکې بیبي د برکته نو بیبي دی چې کور کې پاکی دینداری کور جنت دی هلک جنت او خاوند چې خو اخلاق ووالی بعضې خاوندان داسې بار ته به چې په لمنې موږ کېږي کور کې ورسره قسم دی ښځه او بچي ګزران نشي کولی نو الله جل جلاله دی زمونږ ستاسو معاملات او معاشرې